یا ایها الناس اے انسانانو اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وبرج د خپل رب څخه چې پیدا کړی دی د یو نفس ګرځا وخلق منها زوجها اور بیا د هغه څخه پیدا کړي جوړې وبس منهما رجالا کثیرا اور بیا پمځکی کی سره و پاشل داغه سټیر نرو شزي واتقوا الله الذي تساءلون به بالارحام اور او برجی د اغزا سج چاپرنم چې تاسو سوال کوي اور د رشتہ داری په باره کې او برجی ان الله کان علیکم رقیبا بیشک الله تعالی پر تاسو باندې نگران او نگهبان دی عزیزانو دا د سورۃ آل عمران آیت نمبر 1 دی نن اول ورځ د سورۃ النساء اول آیت دی اول آیت کې الله رب العزت درې خبرې کړې اولنی خبره چې ما کل کائنات انسان د یو جان څخه پیدا کړی یو جان هوا ده یو جان آدم دی د آدم جان خود خاور سدی اور د هوا جان چې دی هغه د حضرت آدم د چپه پشتي څخه پیدا دی او شوز ته دغه پیغور کول چې ته خو یو حیثیت نسته ته خو د چپه پشتي څخه دا د رب پر تخلیق باندې اعتراض دی دا پر رب باندې اعتراض دی زما واست خلک واسه هم طور پر شوز دوای هغه ډیر خلک ناس دی وای د شوز څه حیثیت دی دا خو د چپه پشتي څخه پیدا سره نو د انسان د نر څه حیثیت دی هغه د خاور څخه پیدا شوی دی لہذا نہ پر خاور اعتراض نہ پر چپا پڑستی اعتراض دا خالق کائنات عز و جل قدرت اور حکمت دی دویم اللہ رب العزت فرمائی چې تاسو بیریږي الله رب العزت جوړه پیدا کړی دی از مشخلق وای دا جوړه پر اسمان باندې جوړیږي د دې آیت پر رونا کی خبره کی وای جوړه پر اسمان باندې جوړیږي یقینا د تقدیر او د قسمت فیصله د الله په لاس کې دی الله رب العزت تقدیر اور قسمت سره جوړاوي هغه دغه آیت دی چې خلک وای جوړی چې دی هغه پر اسمانو باندې دی هغه په دغه آیت پر رونا کې وای دریم خبر الله رب العزت وای چې تاسو د الله پر نوم چې سوال کوئ یعنی د الله سره هر وخت غواړي د الله څخه و بیرږي د رشتہ داری په باری کې دا ډیر غټ عنوان دی زما استاد نن چې کوم تعلقات ختم دي خورلانه دی نه کرایلا خورلانه مینه کدرلا استاز ما کر وعده نه راغلی اختر مبارک له راغلی کلانکی نه راغلی زب کې ملوث تاسو په کې ملوث ټول کائنات په دې کې ملوث دي بس ما استاد رشتہ داری تعلقات پر دې باندې ختم دي قرابت پر دې ختم دي تعلقات پر دې ختم دي چې زور غلی او ماته عزت نه کی را چې دې راغلی او د ته عزت نه کی ور عزت او چې توای ډوډۍ او سالم ته عزت وای کور بچا نالی اور تکیه و دې جادو بت تکانو ته عزت وای پر دې باندې رشتہ داری ختم ده پر دې باندې رشتہ داری الله و رشتہ داری په حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای شجنه من الرحمن دا د رحمان د قرب د صفاتو سره یو صفت دی تعلقات ساتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دي چې رشتہ داری په یو صورت کې رشتہ داری وای وسته مور پلار لاندې اولاد دې ته رشتہ داری وای اکا او ماما او د هم پر رشتہ داری کې داخل دي لیکن اصل رشتہ داری د مور د پلار سره چې کوم ده اور لان چې د اولاد سره کوم روانه ده او د ته رشتہ داری وای اور الله رب العزت د دې په باره کې د بیردلو حکم کړی دی الله عز پر تاسو باندې نگران الله 24 غنټه پر هر انسان باندې نگران دی لیکن الله خپل نه دی نگران الله د فرشتو په طاقت نه لري رشتہ داری کله ختمولای سي یو چې د رشتہ دار سره خطرې یو چې د رشتہ دار پر غلط لار چې رشتہ دار د پر اسلامی او پر شرعي طریقه نزي چې هر وخت ورسره غیر اسلامی تعلقات ختمولای سي رشتہ دار سره دویم چې د رشتہ دار سره د ځان مال د اولاد خطرې رشتہ داری ختمولای سي الله تعالی د عمل کوو توفیق ورکړي الحمدلله رب العالمین ولا